دا یو خبره کوم شاید که لږ تاسو توجه سره واورېده فایدهناکه به ادا حضرت پیر صاحب به انشاءالله بیا تایید هم وکړي چې جنگ په عقیده دی او که جنگ په شریعت دی زمونږ د خلکو یو کار خطا کړی دی په عقیده جنگ کوي جنگ په شریعت دی په عقیده نه دی څه مطلب شرعي نظام راوله حکومت قائم که د اسلام جنگ د دې دپاره دی باقي که یو سړی یهودي دی ته دعوت ورکه چې هغه یهودي پاتې کېږي یهودي دي ته دعوت ورکه که هغه صحیح ولې اسلامي نظام کې یهودیان عیسایان اوسېدی نه شي په عقیده جنگ نه دی په شریعت جنگ دی دې دپاره د شرعي نظام دپاره به هم جدوجهد کوو شرعي نظام دپاره به جدوجهد کوو اصل جنگ خو په شریعت دی چې د شریعت نظام راشي من که د شریعت نظام نه راولو نو بیا به په هغې کې من ګناهګاري کو او دا زمونږ علما کرام وایي ما لا یدرکو کلو لا یترکو کلو کوم شیز چې ټول نه میلاویږي ټول پرېږدی م ټول نه میلاویږي ټوله پرېږدی م چې څومره میلاویږي هغومره خو وکئ که نه چې څومره ځای کې زما او ستا وس رسي هغه ځای کې به د شریعت نظام دپاره محنت او کوشش کو چونکې سیکرټري صاحب ماته ویل چې ډېر مختصر خبره وکړه دې نه مخکې مفتي نجیب الله صاحب یو خبره وکړه چې جنگ نن د څه شي دی د عقیدې جنگ نه دی نن جنگ د څه شي د شریعت جنگ روان دی د دې خبرې موږ صرف تایید د علماو نه تایید وغوښتو نه تا نه دي تایید نه غواړي بلکې زموږ سوچ زموږ نظریه په دې ځمکه باندې موږ کم اعلان کوو د رب په ځمکه د رب نظام غواړو ای ملا صاحبه ته که چېرته په منبر باندې صرف ناست دی ای ملا صاحبه ته که صرف چېرې درس کوې ای ملا صاحبه ته که صرف مناظرې کوې والله دا موجوده حکمرانان د دې وخت خلک به تا ته سیکیورټي فراهم کوي که چېرې ته د شریعت خبره کوې ته د قرآن خبره کوې ته د پارلیمنٹ خبره کوې ته د کتاب د آرټ تاریخ باندې په کتاب باندې د مهر لګولو خبره کوي نو تا ته خو سیکیورټي پرېږده موجوده چې کومه سیکیورټي دی هغه به هم دله اخلي نن د دې مفتي صاحب د وجې نه د دې علماو د وجې نه ما چې راتلم ما ته ملګري وي چې د شپې 12 بجې نه په موږ باندې اوبه بندې دي چې دې خلکو ته تکلیف میلاو شي ولې چې تاسو ملا سره ولاړې تاسو د ملا ملګري یې دا ملا د شریعت خبره کوي دا د دین اسلام خبره کوي ته قرآن لوله تا سره په قرآن د چا جګړه نشته ته قرآن وایا منبر کې راخلا جماعت کې راخلا خو که کله ته د شریعت خبره شروع کې ته دا قرآن پارلیمنٹ ته د وړلو خبره شروع کې ته د الله په ځمکه د الله د نظام خبره شروع کې بیا به ستا هر څوک مخالف کیږي نو عزیزان محترم تاسو دپاره نن د خوشقسمتۍ خبره دی طلبه اسلام ملګري د هغې مټې مضبوطې کړئ هغه ته خامخا خپل هر قسم تعاون وکړئ انشاءالله العزیز لکه څنګه د علماو تاسو په دې مجلس کې په دې محفل کې په دې ځای کې مایوسه کړي نه یې ستاسو بچو ته قرآن درس ورکو د علم درس ورکو انشاءالله العزیز دغه علما که پارلیمنٹ ته لاړ شي دا به ستاسو شملې لکه نن یې څنګه دلته اوچتې کړې انشاءالله هلته به یې اوچتوي د دې علماو به مټې مضبوطوو که نه کتاب نشان زمونږ نشان دا به کامیابوو او که نه